أشركتم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدخلون إلى النار والله يدخلون إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن إذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوها كما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم ولا غفور عليم للذين يؤمنون من نسائهم تربص 4 اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنون بالله واليوم الاخر وبطولتهن حق الذين في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فامساك بالمعروف وتسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعص حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ثم يقيما حدود الله وتلك حدود الله فإنها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فلا تجرون فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فلا تجرون فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك مسألة مظهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة ولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاوروا فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترجعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سبب الا تقولوا قولا معروفا ولا تعزلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وجل وعلم الله يعلم ما في انفسكم فاحفظوه واعلموا ان الله غفور عليم لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن فاقتلوهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وتعالوا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي قد يؤتى النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن كنتم فإذا لم يكن فإذا كنتم فاذكروا الله تعالى ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجوا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا للمتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حلف حذر الموت فقال لهم الله موتوا أحياهم من الله فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ سورة البقرہ د مضمون په اعتبار سلوری سیوا اوله حصہ کې اثبات د توحید دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم
او پای کې دفع د شبهات او تساو. بیا درېمه حصہ کې بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی. پای کې اول د مجاهد او د سپاهی تربیت، دا غي د پاره لس اصول، 15 متعلق د عقیده او 15 متعلق د عمل. بیا د ملک د اصلاح د پاره سالور قوانین چې مجاهد تربیت یافته‌ای او ملک امنی. نو بیا د کور د اصلاح د پاره قوانین هاي کې اول ذکر کو چې د کور مشربا مال لګایو. دویم ذکر کو حکم د قتال او دریم ذکر کو قتال فی اشهر الحرم. اوس دې ځاینا سالورم قانون نهی عن الخمر والمیسر، د شراب او د جوارای نه منع چې شراب با نشي سکله، جواری با نشي کوله. ځکه کم کور کې چای کې نشیانی شرابیانی او پای کې جوارګری، نو هغه کور کې امن ناراضي. ځکه نشئی شرابي هغه د شراب او د نشه د پاره هر څه کوي. نو چې شراب سکی نو هغه نشئی، هغه مور نه پیجنی، خور نه پیجنی، نو بداسه او عمل کوي چې پای باندې با کور روانيږي. شراب والا پیسې به پکاري، د مور نه بغلا کوي، د خور نه بغلا کوي. جوارګری اغلا پیسې پکاري، نو هغه بغلاګانی کوي، نو کور کې به فسادي. د دیوا جناب کور کې شرابی او جوارګر پر خودل نه پکار. د شراب نه منع کوي، د جوارای نه منع کوي. ځکه دواړه د معاشره د پاره ناسور دي، نقصان دي. او کم کور کې چې شرابی یا جوارګری، نو هغه کور کې امن او خوشحالی ناراضی. نهی عن الخمر والمیسر یسالونک عن الخمر والمیسر. تپوس کا استانا پا بارا دس کلو د شرابو او کل جوارائی کی. قل فیہما اثم کبیر و منافع للناس. وایا دے دوارو کی گناہ دے لوئے، و منافع للناس او فائدی دی باز خلق لا. بعض اللہ فائدی خرسی، بعض اللہ فائدی خو هغه خاص فائدہ هم نه دا، سره د دنیا هغه ګټه ده، پیسې دي. واسمهما اکبر من نفعهما. ګناه د دواړو ډېر لوی دی، د نفع د دې دواړو نه هغه ډېر کم عقلي چې هغه نقصان د لږې فائدې دپاره ډېر نقصان اوچتوي. هوښیار سړی د ډېرې فائدې دپاره لږ نقصان اوچتوي، او کم عقل سړی هغه د لږې فائدې دپاره ډېر نقصان اوچتوي. ویسالونک ماذا ينفقون. دا تتمه دا غړومبي سوال. یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یرا سشتنا نو څه خرچ کم، نو دلته وی خرچ کا د ځان نه زیاتی کا. ستانه خو زیاتی کیږي نه، عفا د ځان نه زیاتی کا. یو طالب یو مالدار ته ته خرچ نه کې، هغه الله وی قل العفو، زیاتی ولاګو. طالب ورته او جهنم ته به الله وی حلم طلاته ته ډک شوي، جهنم به وی حال میں مزید نور سشته. تم جہنم میں ڈکے گی نہ خو ځان نه زیاتی کا.
وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ تپوس کا استانا سے خرچ کی دئیو قُلِ الْعَفْوَ عَنْهُ زیادتی یعنی زاننا زیادتی کا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ دارنگے بیانی اللہ تاسو دلائل نو خامخا سوچو کئیو پا دنیا و آخرت کی یعنی فائدے دنیا و دا آخرت کی عمل دنیا و آخرت کی وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى و دا پینزم قانون اصلاح الیتامى یتیمان دی نو دا غی اصلاح کوا داغ مال دے داغ دولت دے داغ خیال ساتا ہاں گتے زان سر شریکے دا دے دا پارا چھ داغ دا مال داغ دا دولت خیالو ساتی پاگی تجارتو کی اغلا گھٹاو کی نو اللہ دے پیجنی او که خوراک لے کے نوم اللہ دے پیجنی وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى تپوس کا استانا ببارد یتیمانانو کے وایا اصلاح دید پارا غوردا او که شرکوئی تاسو دیل زان سرا فَإِخْوَانُكُمْ رونستاسو دی پا دین کے زان سر شرکے ستارور دے پا دین کے خیال دا مالو ساتا واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ پی جنی فسادی دا مصلحنا کتا زان مصلح کے خو کے فساد وروانے نو مخلوق لخو با دوکا ورگی و خالق لخو دوکا نشے ورکولے اللہ دے پی جنی جستا کار فساد دے تا کل اصلاح کردی دا واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ پی جنی فساد کا ان کے دے اصلاح کا ان کی نا اگا خوخوے دا اللہ لعنتکم نو تنکڑی بے وی تاسو سمطلب اللہ بویچ دے یتیم مال لبا گوتے ہم نو وردی نو چے دے نو وردی ستا با سر سیدنا کاروبار با دے کولے نشو دے یتیم با مال تانگ شوے باوی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ دے غالب و حکمت والا عزیز و حکیم دو نمون دا اللہ رال صفتنا زکا مخ کی دو ذکر کرل واللہ یعلم المفسد من المصلح یو مفسد دے بالمصلح واللہ ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ دے غالب و حکمت والا سمطلب کتا فساد کے نو اللہ غالب دے زورا ور عبادینی سی او کتا اصلاح کے نو اللہ حکمت والا دے دیکھیوں میں حکمت چتا تے دا اجازت در کردے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وشپاگم حکم نہن نکاح المشرکات مشرک خزی سرا نکاح مکوا مشرک سڑی لپ نکاح جنائے موار کوا ولی زکا چه اصل اتحاد و اتفاق اگا خود عقیدی دے چه دا عقیدی اتحادی دا عقیدی اتفاقی دا عمل اتحاد و اتفاقی نو اگا اتحاد و اتفاق دے سرونو اتحاد نہیں ہو کہ سرونا دیر یوزائی کی وچه دا غی دا عقیدی دا عمل اتحاد نہیں نو اگا اتحاد نہ دے ورنہ بیاغو با بازار کی ہر رو دا اتحاد و اتفاقی ساری یو راضی و بازار ڈکشی غرمہ بازار ڈکی و دنیای مازیگر وچه ماخام کی گی نواری او خپل خپل کور تزیه بازار بیا خوشی دا سرونو اتحاد تا اتحاد نوئی دا عقیدی اتحاد دا عمل اتحاد اگا اتحاد و اتفاق دے نو چه تا سارے دا عقیدی اتحاد نشتے نو دا کور چرتم سا میں نخوری
تا سره د یو مرګري د عقیدې اتحاد نشته د عمل اتحاد نشته نو هغه چارې مستا مرګره نشي کېده تبا یو سوای هغه بل سوای تبا یو ته جایز وای هغه باغې ته ناجایز وای تبا روا وای هغه به ناروا وای تبا یو شي ته ناروا وای هغه به ته روا وای تبا یو شي ته حجت او دلیل وای قرآن او سنت هغه به نه مني نو ستاو د هغه اتحاد کله کېدی شي چې د عقیدې او د عمل اتحاد نو هغه اتحاد دی او چې د عقیدې او د عمل نه نو که ښځه او خاوند مې د هغې کور برواني خاوند به یو طرف ته ځي ښځه مشرکه ده نو هغه به درګاه ته روانوي خاوند به جومات ته رواني ښځه به درګاه ته رواني د هغې به اتحاد سره راشي د هغې به اتفاق سره راشي بیا چې د ښځې او د خاوند عقیده یو نه نو د هغې نه چې پیدا شي نو د هغې ته به مسله او مصیبت ولې خاوند به د توحید خبره کوي ښځه به د شرک خبره کوي بچی به نیم موحدین یا نیم به مشرکانی نو د هغې نتیجه به دا راوځي چې هغې کې به هم اتفاق نه وي هغې به هم یو نه وي د دې وجې نه د مشرک سره نکاح هغه مه کوه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا په نکاح باندې مالی مشرکانې تر هغې چې هغوی ایمان راړي او خامخا وینځه مؤمنه غوره د مشرکې نه اگر که تعجب کې غورځوي تاسو له مال او جمال د دې مشرکه په نکاح مالا د دې وجه موضع القرآن کې شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ په دې ځای باندې لیکي اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا کہ سڑی آخذ شرکو کا داغی نکاح مات شو او بیا غلی کی شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دا چې دا الله صفت په بل چا کې وګڼي نو دې ته وایي شرک بعضې په تعریف د شرک نه پوهېږي د دې نه نه خبر چې شرک څه ته وایي نو د مشر عزت ته هغوی شرک وایي چې د مشر احترام کې د مشر عزت کې نو هغې ته هغوی شرک وایي دا شیخ الحدیث صاحب دلته راولي هلته تکلیف دلته محراب ته وایي راځئ محراب ته جی راځئ دلته بالغ څه کېده ورته بالغ ته دننه وایي راځئ شرک دا چې د الله صفت په بل چا کې وګڼې نو ډېرې موږ ته ځان نږدې کړی خو هغه شرک نه پېژني نو چې احترام او عزت د چا کې نو هغې ته شرک وایي ځکه هغې ته خو عزت او احترام چا خیله نه د پلار عزت نه کوي نو بل به څه وکړي هغې به د بل بیا څه عزت وکړي چې شرک پېژني نه عزت او احترام ته هغې شرک وایي د دې وجې نه مشرکې سره نکاح هغه الله حرام کړی دی ولا تنکحوا المشرکات په نکاح باندې مالی مشرکانې تر هغې پورې چې ایمان راړي خامخا وینځه مؤمنه غوره د مشرکې نه اگر که تعجب کې غورځوي تاسو له مال او جمال د دی ولا تنکحوا المشرکین په نکاح باندې مه ورکوئ مشرکانو له جناکای تر هغې چې هغه ایمان راړي او خامخا غلام مومن غوره د مشرک نه اگر که تعجب کې غورځوي تاسو له اوس وجه او علت یې وایي الله چې د یو شي نه منع کوي نو د هغې اسباب د هغې وجې هغه هم ښیي
زکا قرآن کریم چې د یو شي نه منع کوي د هغې ذرایع د هغې اسباب منع کوي او وجه هم وایي. اوس وجه او علت د نهي څه و؟ اولئک یدعون الی النار، دغه کسان را غواړي خلکو لره اور ته، والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه، الله را غواړي خلکو لره جنت ته او بخنې ته په خپل حکم باندې. څه مطلب؟ که مشرکه ښځه دې په نکاح واغسته جهنم ته به دې سم کي، او که مشرک له دې ورکړه نو هغه به جهنم ته سمه کي. معلومیږي دا چې تا سره د عقیدې اتحاد نو، د عمل اتحاد نو، هغه سره مه یو ځای کېږه، یعنی تا به ګمراه کی او تا په غلطه لار روان کی. دیو وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې ښیي، صحابي ته دعا ښیي، دعا وایا وقنی من شر نفسی ومن شر شیطان، وساته ما د شر د نفس زمانه او د شر د شیطان. کله چې نفس ناکاره شي نو هغه ته بیا غلطې لارې ښیي، د دې وجه د هغې نه منې کوي او عذابونه هم د دې وجه راځي چې د یو سړي نفس ناکاره شي نو هغه په ناکاره کارونو اخته شي. او قرآن چې کله د عذابونو ذکر کوي نو الله وایي فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، موږ به ظالمانو عذاب راولېږه په سبب د هغې چې دوی ماتونکي حکمونو د الله لا. نفس ناکاره شوی و، نفس چې ناکاره شي مشرت غواړي، اقتدار غواړي، دولت غواړي، بیا په غلطه لار روان شي. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. د سبا والا مبارک یوم الله وایي بدلناهم جنتين بجنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. دا سزا می دی لورکړه په سبب دا چې دی کفر کړو، ناشکری کړو د نعمتونو. وهل نجازي الا الكفور، من سزا نه ورکو مگر هغه چاله چې هغه وي ناشکره، هغه وي کافر، نفس ناکاره شي. دویم چې عذابونه راځي د ناکاره مرګري د وجه نه، چې ناکاره مرګري سره یو ځای شي، مرګره د ناکارهی، بد عملی، بد کرداری، بد قول او بد فعلی، او ته د هغه سره مرګره شي، تا بزان سره غرق کی. हम तो डूबे हैं सनम तुमको डबो देंगे जरूर. फागवेनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन. خپل مرګره ناکاری چې هغه سره یو ځای شي نو تباه شي. د دې وجه قرآن د هغې نه منې کوي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. میلان مکوی ظالمانو تا، ظالم سره مینه ونکې، کدی وکړه فتمسکم النار، وبرسیږي تاسو ته اور. وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. دا الله د طرف نه به دوست پاتې نشي، دا الله امداد به در سره نه وي. د دې وجه ناکاره مرګري نه هم قرآن منع کوي. مشرک سره نکاح ځکه منع کو ځکه دا د جهنم ته بیایي، جهنم ته دې راکاږي. مشرک لا په نکاح مو ورکو ځکه دا به د جهنم ته بوځي. اولئک یدعون الی النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. او بیان خپل دلائل خلقو تا لعلهم يتذکرون، خامخا چې دی پند او نصیحت واخلي. و چې عقل پکینو هغه پند نصیحت واخلي کنه، چې د عقل نه عاری نو هغه به سوالي.
اوس وم حکم نه عن الافعال المکروه د مکروه کارونو نه د ناکاره کارونو نه ځان ساته ځکه دا په جماعت کې په تنظیم کې په معاشره کې فساد پیدا کوي په کور کې ناکاره کارونو نه ځان ساته ځکه دا کور کې فساد پیدا کوي زنانه دا د هغې ماهواري مرض راغلی بیماری راغلی دا هغه جدا که ځان نه ته دې نه جدا شه ولې ځکه که هغه حالت کې ته یو ځای کېږي نو هغه به وایي دا سړی دی که دا ځناور دی ستا نفرت به د هغې په زړه کې پیدا شي دویم دا چې د هغې نقصان هم دی ځکه په دغه ماهواري بیماری کې ډاکټري اصولو باندې زنانه کې الله رب العزت یو قسم انډې پیدا کوي اګای پیدا کوي او هغه اګای چې کله زنانه پاکه شي نو بیا د سړي منی او ماغه هغې ته ځي او په هغې کې بیا هغه انسان جوړیږي بچی جوړیږي نو چې هغې کې ته کوروالی وکړې هغه اګای ختمی شي نو بیا د هغې بچی نه پیدا کیږي نو ستا دپاره نقصان مو دریم دا چې هغې کې زنانه بیماره ده او ته د خپل ملګري تکلیف ته نه ګورې مصیبت ته نه ګورې د هغه بیماری ته نه ګورې نو ته د څه انسان یې تا کې څه انسانیت دی بیا د دې وجې نهی عن الافعال المکروهه وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کوي ستانه په باره د بیماری کې یعنی هغه ښځې چې هغې ته بیماري راغلې ده وایه دا بیماري ده نو لرې کوي ښځو له په حیض کې او منیځې کې کوي تا تر دې پورې چې پاکې شي کله چې پاکې شوې راځئ دی تا من حیث امرکم الله داغه طرف نه چې حکم کړی تاسو ته الله من حیث امرکم الله داغه طرف نه چې حکم کړی تاسو ته الله من حیث امرکم الله ویلی دی ان الله یحب التوابین یقینا الله مینا کوي د توبه ایستونکو سره توبه ایستونکي څه مطلب الله مینا کوي د هغه چا سره چې هغوی راګرځي د افعال مکروهونه ویحب المتطهرین او مینا کوي ځان پاکونکو سره نساؤکم حرث لکم اتم قانون مقصد الجماع چې مقصد د جماع پیژنه صرف خپل شهوت پورا کول نه دي چې ته خپل شهوت پورا کا مقصد د جماع چې الله تعالی نیک صالحه بچی درکي هغه ستانه بعد د دین خدمت وکي نساؤکم حرث لکم خذ استاسو زائد فصل استاسو دے فاتو حرثکم رازئی فصل استاسو تا انا شئتم پا کم کیفیت باندې چې خوغوی استاسو زائد فصل ویلے حضرت شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولیگی اگا دا خپل استاذ دا استاذانو دیر تابدارو مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہو او مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ چدا غی نے قرآن ویلے ہو تدا غی بقیت الاثار من الحیات المستعار دا غیو گورا چکلا غد مولانا عبید اللہ سندی ذکر کئی او کلا غد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی قلم و تحیران پاتی کی گی نشاء القرآن وی زبیلان شیر کے مدرس ما پچھوٹائے راغلے ما تا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہوئی چھتا کال لا تدریس مکوال تے تبا رازی او زمان سکار دے زبا دی اغیل علیگم ما تدا تپو سنگا چکار سدے و زمان استازو او قرآن میں دیویلے ہو نو ما تاوی ٹھیک دا جی زبر آزما زرالما
او ما استعفا ورکړه بلندشهر کې مدرس ما چې مولانا حسین علی رحمت الله علیه څخه عالم نو هغه ما ته وی کار دا دی چې تبا دا یو کال په میاوالی کې تیرې میاوالی پای کې میاګان زیات دي او پای کې د چکړالوی استاد هغه ځای وو دا ټول پرویزیان قادیانان مشرکان دا پکی وو ما ته وی چې زه شاګرد الیګم خوغال دی کار نشي کوله نو تبا زه اول دی کار کې یو کال ما خجی زلاړ میاوالی تا ما جمعتونه قتل خو په جمعات کې زه چا پرې نه خودما او ما با بیان کو قرآن برا سخاو نو ما په میاوالی کې یو دکان په کرایه باندې واغس محله میانا اوسم زمو مارګری پکې دي ما دکان په کرایه باندې واغستو او هغه دکان کې ما با قرآن را واغس ما با قرآن چوک تراړه او زه به ودرېدم او ما با قرآن وی یو ورځ ما در بیان کو او زه په ګټو دوره ویشته شوم چې زمانه وینا د مخ نه بایدا یو سپای راغی ما ته وی بس کا کرا ما جبه ملا چلیږي نو هغه مال د جیب نه رومیال راک چې بس کې نه نو دا وینه خو چا کا کنه او ما دا هغه رومیال واغس او ما وینه هو چا کړه نو ما هغه دکان په کرایه غسته او د جمعات سره او ما باغی کې الکانو ته درس کو رو رو زه جمعات ته نه پرې خودم یا ورځ جمعات ته لاړم نو هغه جمعات وینځوي جمعات پلیت شوی دی دیو تراغله خدا هغه جمعات امام هغه ورځ زما درس واورید او بیا خلکو تسهار د موز بعد وی ایماندارو نکاحونه تازه کړی ما بیګا یولس نکاحونه تازه کړی تر اوسه موږ مشرکانو او زه په مسله پوه شوم ما ته اجازه جمعات ته وکړه هغه جمعات کې اوسم زمونږه مدرسه او درس دی او د شیخ القرآن په نوم باندې الدغی هغه ځای بیا ورک شیخ القرآن ته وقف ک شیخ القرآن په مدرسو سکول نو شیخ القرآن می مال دې درس شروع ک چې درس می شروع ک هر یو ډلې والا براتل او غیب اعتراضونه کول نور مولیان چې باغی به اعتراض وشو نو غیب او یریدل غیب درس واس ک په ما به اعتراض کو ور چا یو اعتراض کړو دویم ته بیا غي زړه نو جوړ کړي زکه یو د جهالت اعتراض نه پوي نو چاغه اعتراض کی نو اغلا آسان جواب ورکا غپویا کا یو زدیو انادیو نو زدیو انادی چې اعتراض کوي نو اغلا بداسي جواب ورکې چې سبا دې بیا مخ لران شي هله بداغه مطابق جواب ورکې ما دا ځایوي شیخ القرآن وی درس شروع ما نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم ان شئتم یو پرویزیان آغا دی چې هغه احادیث نه مني په دې دور کې همشته خو څوک کاری او څوک پټي څوک کاری او څوک پټ دا غي د پارا کار کوي دا غي کتابونه خوري دا غي د کتابونو سیټونه ور کوي د دیندار او د قرآن او د حدیث د خدمتګارو خلاف نفرت پیدا کوي خلق بدله کوي او دا غي سیټونه خوري لکه په باجوړ کې طارق جمیل له یو سیټ چا ور کړو دا سه نورو ځایونو کې ور کړی دي نو کتابونه خوري او بیا داوم وای چې د حدیثو کتابونه بخاری او مسلم هغه 75% غلط دي داغه پرواتو جرح ده ته جرح سپې جنې مړه او بیا وای
چې دا جرح پکې چا راوستې ده خو د چا څوک نو خوښ نه وي کذابونه او پلانونه چې چا څوک خوښ نو د هغوی صفت کړی دا وایي پکې چا دې دپاره چې د جرح او تعدیل نه خلک بدله کي د احادیثو نه خلک بدله کي او مصاد احمد دا خوی ټول جھوٹ دی او دروغ دی او فلانے کتاب هغه دروغ دی فلانے دروغ دی نو چې دا ټول دروغ شو نو دا احادیث به د کوم ځای نه راځي او داسې هم نه باقاعده د هغوی د بیانونو کلیپونه ویډیوګانې موجودې دي ملګرو سره ګینې توډیري کې سلیمان مولوي صاحب نه تپوس وکړئ هغه سره شته دی دا زموږ یو بل ملګري سره هم شته په موبایل کې د هغوی بیانونه چې ټلیفون باندې چا سره خبرې کړي حدیث افق دروغ دی دا نشته دا نشته دا نشته او هغه انشاءالله زموږ شورا چې کومه فیصله کړې ده نو هغې د دلایلو دننه کړې ده باقاعده ګواهان پیښ شوي دي چې هغوی سره په دې بحث کړی باقاعده هغه ویډیوګانې ښودلی شوي بیا د هغې نه بعد علماو فیصله کړې ده او هغوی په دستخط یې کړي دي هغه به هم انشاءالله منظر عام ته راشي دا به یو راځي دا له اوږد کار دی دا زر نه خلاصېږي ځکه موږ همیشه د فتنې مدافعات کړی چې کله فتنه که هغه په زمنګ په جماعت کې را دننه شوي او هغه بهري او موږ د هغې بیخکني کړې ده نو پرویزیان راغلل او هغوی اعتراض وکړو پرویزیان هغه خلک دي چې هغوی حدیث نه مني دا پکې وایي چا راوځي دا خو 200 کاله بعد خلک راغلل او یو وی حدیث دی بل وی حدیث دی بل وی حدیث دی خلکو له بدظني پیدا کوي نو هغوی راغلل او هغوی اعتراض وکړو چې دا وګوره موږ حدیث هسې نه منو چې قرآن وی نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم ستاسو فصل ترازی انا شئتم کم طرف نه چې ستاسو خوښي او حدیث کې راځي چې د دبر نه راغې زه ترې نه بریمه او دلته وی انا شئتم د کم طرف نه چې ستاسو خوښي شیخ القرآن وی ما ورته وی چې ګوره مخکې وایي نساؤکم حرث لکم ښځې ستاسو ځای د فصل دی نو د فصل ځای ته راځئ په کم کیفیت چې ستاسو خوښوي خو ته وایې نه چې د کم طرف نه خوښوي نو معلومیږي ستا فصل د شا نه دی ته جوړ د شا نه پیدا یې لږ پښتو کې چې وایي چې ته د دغه پیدا یې چې ما دا ووایي سادر په سر واچو زر ووته بیا نو راغلی اعتراض لا نساؤکم حرث لکم ښځې ستاسو ځای د فصل ستاسو دی راځئ فصل ستاسو ته انا شئتم په کوم کیفیت چې خوښوي ستاسو کیفیت هغه ستا مرضي ده په کومه طریقه چې وقدموا لانفسکم تشریح نشم کولے زنانہ درس کی وقدموا لانفسکم مخی کئی زانو لرس فائدہ واتقوا اللہ ویرگئی دا اللہ نا او پوشئی تاسو مخامخ کی دن گئی دا اللہ سرا او زیر ورکا مومنانو تا ولا تجعلوا اللہ عرضتا لایمانکم دا نهم حکم الحلف تعظیم دا اللہ چې دا اللہ تعظیم دا اللہ احترام کوا قسم خوری پا اللہ خورا خو اللہ دا نیکای دا کارون ڈال کو ما چې توائی ما قسم خوڑے چا سر بخنکم ما قسم خوڑلے چې ځان به د حرامونه نه ساتم ما قسم خوڑلے چې د چا مینس کې بروغه نه کوم نه الله م ډال کوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر دا وی اللہ ڈال بقسمون استاسو کی انت برو و تتقو انت برو
اللہ تبرو چه تاسو بنی کی نکوئی زان بن بچ کوئی دا مناہیونا او اصلاح بن کوئی بمیند خلقو کی یا دویم مطلب دا مگر دا وی اللہ ڈال پا قسمون استاسو کی ان تبرو چه زان نیک نیک کوئی زان تقوادار کوئی زان اصلاح کون کے خکار کوئی بمیند خلقو کی چه قسم خوری پا دی خلقو لدو کار کے چه زدیر نیکو کاری ما آستانی کی خلقو تا معلوم دا قسم خوری چه زدیر تقوی داری ما قسم خوری چه زد اصلاح خبری کو ما نو خلقو تا ساد اصلاح خبری معلومی دی واللہ سمیعن علیم اللہ دے ورید ان کے اپوا دا اللہ کو گن صفتونو دل دے دا دو صفت ذکر کا یو سمیع او دویم علیم داولے زکا چه دیکھو پخلی ویز اصلاح کم پخلی ویز نیکی کم پخلی ویز زاند منایون ساتما تا خو آئے خو اللہ ستا داوینا اوری سمیع دے او علیم دے ستا پزڑا پویا دے چه ستا پزڑا کسی دی لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیوی اللہ تاسو لرا پخطائے سرا پا قسمون استاسو کی یمین اللغوہ ننیوی اللہ تاسو لرا پخطائے پا قسمون استاسو کی لیکن نیوی تاسو لرا داغی گن قسمون دی بیا لیکن نیوی تاسو لرا پاچ قصو کستاسو زڑونو او اللہ دے بخون کے بردبار للذین یؤلون من نسائهم اس لسم حکم مسلد ایلا کور کے کلا کلا خفگان رازی خزا خاون خفا کی او داغی گن صورتو ندی یو چه سڑے قسم خوری چه زبا خزی تننیز دیکھے گم وقت معین نکی دویم چه سڑے قسم خوری چه زبا سلور میان سے خزی تننیز دیکھے گم درم چه او سڑے قسم خوری چه زبا خزی تننیز دیکھے گم او سلور میاشتو نا زیاد وقت متعین کی سلورم چه او سڑے قسم خوری چه زبا خزی تننیز دیکھے گم او سلور میاشتو نا کم وقت متعین کی او دہر یو بیا زان لزان لحکم دے فقہا بیا دا آگی تفصیل کئی للذین یولون من نسائهم دا پاردا کسانو چاہی قسم خوری دا خزونا انتظار دے سالور میاشتے نو کدائی واپس شو بدی کینو یا کنن اللہ دے بخون کے مہربان وائنا زم الطلاقا او که قصد او که دا طلاقو وائنا زم الطلاقا که قصد او که دا طلاقو ادھی که دا چاچا تجربی نکڑی ہے طلاقڑی ہے وائنا زم الطلاقا که قصد او که دا طلاقو نیا کینا اللہ دے ورید ان کے اپوا طلاق شویخ انتظار با گئی بزانو باندے دریو حیزو یا دری توہرا بنا بر اختلاف وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ نَذِيرُ وَعَدَيْلَا چه پٹ کیا چه پیدا کردی اللہ پا گیڑا دائی کی که پا گیڑا باچے خزیلا ندی پکار چاگے پٹ کی آوئی چه آو زما پا گیڑا باچے دے ان کننا یؤمن باللہ والیوم الاخر که دا ایمان راڑی پا اللہ پر وز آخرت او خاوندان دی احق براد دینا لائق دی پا پس کلو دے خزو فی ذالکا پا دی زمانی دے داد کی ان ارادو اصلاحاً که دی ارادو دا جوڑ جاڑی احق پا مانا دا لائق اگا حدیث کے راضی اللہم انی اسألوکا بحق سائلین اللہم انی اسألوکا بحق سائلین دائی وی وسیلہ ثابت شو وسیلہ ننا حق مانا لائق دا حدیث مانا دادا اللہم انی اسألوکا بحق سائلین اللہ دستانا سوال گوما سنگا چھ لائق دا سوال گون کو دا سنگ چھ لائق دا سوال گون کو سارا دا چھ زان آجز کی تا اختیار من کی
او خپل ضرورت درته پیش کی زوم داسې کومه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د پاره د خزو پشان داغي باندې حقوق دي چې څنګه په دې خزو باندې د خاوندانو دي بالمعروف په مروجه طریقه معروف مراد هغه مروجه طریقه څنګه د خاوند حق دي چې خزا به د خاوند خیال ساتي داسې د خزې حق دي خاوند به هم د خزې خیال ساتي وللرجال علیهن درجه او د پاره د سړو په دې خزو باندې غورواله دي حقونه په یو بل شتا حق شتا خو غورواله به د سړوي مشرت به د سړوي وللرجال علیهن درجه د پاره د سړو په دې خزو باندې درجه ده غورواله دي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام له خبر راغی چې کسرای وجه او داغه خزا هغه حاکم او ګرځیدا نبی علیہ السلام هغه وخت کې وی لا یفلح قوم ولوا امرهم امراتان چریا قوم نشي کامیاب دي چای کار د مشرات خزو ته وسپار خزه مشران کړه قوم بچاره نه کامیابیږي او حدیث کې راځي اذا چې کله مالدار هغه بخیلان وګرځي اذا كانت امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم کله چې تاسو مال مشران شریران وګرځي کله تاسو مالدار بخیلان وګرځي واموركم الى نسائكم کارونه د مشراتم خزو ته وسپارل شو فبدن الارض خیر لکم من ظهرها بیا الله مرګ د ژوند نه بهتر دی د زمکه ګډ الله د بهر نه بهتر ده سړی لا غرواله د بخزو والله عزیز حکیم او الله د غالب حکمت والا الطلاق مرتان یو لسم حکم د طلاقو الطلاق مرتان آغا طلاق جی صحیح کی گئے گرو جونو آغا دو دی فامساکم بمعروفین نو یا سات لی پا قانون دا شرع یا پر خود لی پا قانون دا شرع باندی روان دی تاسو لرا چواخ لئی دا آغا سنا چه تاسو ورگڑوی دی خزولا سشے مگر که یریگی دا دوارا چو بندرائی دی پولی دا اللہ نو کیاری گئی تاسو اس وارثانو مشرانو تا خطاب کہ یارے گئی تاسو چوبا ندر دی پولی دا اللہ نو نشتے گناہ پا دی دوارو پاگا سکی چی فیدیا ورکڑا دی خزی پاگی باندی دا زاننا خاون تے ہوئی زتالا دورا پیسے در کم مالا طلاق راکا تیل کا حدود اللہ فلا تعتدوها دا پولی دا اللہ دی خپا ماروی دا پولی دا اللہ نا چاچ اخپوارو لا دا پولو دا اللہ نا فاولائکا هم الظالمون نو دا کسانم دا دی ظالمان فا ان طلقها نو که طلاق اکڑا دے خزل را پا درم طلاق نو روان دا پارا پس دی درم طلاق نا تر دے پورے چه ودگی دی لارا یا حتا تن کیا زوجن غیرا تر دے پورے چه او دائشی دا خاون بل سرا بل خاونی وتی کی او بیا غا طلاق ورکی فَإِن طَلَّقَهَا نو که طلاق اکڑا دیلا نو فلا جناح علیہما عدت تیر شو نشتا دا گناہ پا دی دوارو چه دا ایرا اگردی او بلتا که دا یقینو چه بد رئی دی پولی دا اللہ او دا پولی دا اللہ دی بیانی دیلا دا پر دا قوم چه غی پوئیگی او کلا چه طلاق اکڑتا سو خزی ورا سے دینی ٹیتا نو باندې کوي دی لرا په قانون د شرع یا پرې دی لرا په قانون د شرع باندې او م باندې وای دی لا د پاره د zarar د پاره چې زیاته او کوي او چا چې دا کار وک د زیاته او په ځان چې په بل د زیاته او د په ځان زیاته او زکه دا غي به الله سزا درکړي
ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی وی آیاتونه د الله په ټوکا او یاد گئی نعمت د الله په تاسو او آیا چرالی گلی تاسو باندې قرآن و سنت نا من الکتاب والحکمہ. انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ مشکلات القرآن کی لکھی شکلہ حکمت مقابل کتاب راشی مراتنا سنت د پیغمبر وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ نو چه حدیث نمانی اگر سرنا مسلمان ندے وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ خو گوارے بعض خلق توریہ کئی حدیث نمانی نو بیا وی زہ حدیث مانما نو ایزا حدیث مانما نو بیا ببل محفل کی وی مڑا حدیث کو قرآن دے کنا تا ندی ویلی قرآن کی فبئی حدیث بعدہو یؤمنون قرآن دے وی حدیث ویلی دی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ او آغا چرا لگلی تاسو بان قرآن و سنتنا پندر گئی تاسو تا پا دیما ذکرہ بھی ضمیر راجی کا ضمیر د مفرد دے مخ کی کتاب او حکمت دو تیر شوی دی او کلا ضمیر پا ادبار د ما ذکرہ راجی کئی وَاتَّقُوا اللَّهَ او یری گئی دا اللہ نا او پوہ شئی گنن اللہ دے پارشی باندے پوہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کلا چھ طلاق ور گئی تاسو خزولا اورا سے دئی نیٹیوتا نمت انگا وی دئی لا چھ پن نکاو کی دئی ایان کہنا زواجہونا چھ نکاو کی دخ پلو زڑو خاوندانو سارا کلا چھ جوڑ جاڑے او کی دئی خپل میانس کے پا قانونی شرعی باندے ذالکا یوذو بھی دا خبر دا پنور گولشی بدے آغا چالا چغویستا سنا چی ایمان راڑی پا اللہ پر وز آخرت ذالکم اسکالکم واتھار دا کار ستاسو پاکوال ستاسو دپارد د زڑا واتھارا و صافوال د بدن زڑا با ام پاکی پا بدن با ام بدنام او الزام نرازی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی او تاسو نہ پوئی گئی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی او تاسو نہ پوئی گئی اس دو لسم حکم مسئلہ در رضا قرآن چکل یو قانون ذکر کئی نداغی ما لہو و ما علیہا ٹول ذکر کئی خزا طلاق شوا خاون او خزا جدا شو بچے بس کئی دے بچی بس کی گی معشوم بچے دے دا پایو دے نو چے کور روان شا نو دا بچی بس کی گی آگری بدا سے اللہ تے ٹکئی نو مسئلہ دا رضای راڑا والوالدات یرضعن اولادہن میں نچری پائے بور گئی بلا اولاتا حولین کاملین دو کالا پورا دل دے دو کالا ذکر کر دا اختلافی مسئلہ دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی مدد رضاعت دو نیم کالا دا نور وی دو کالا دا زکر چه دل دے قرآن کی ویلی حولین کاملین نو دو کالا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عجیبہ فقی مجتہد بہترین عالم آغا پا قرآن و حدیث دا اصول استنباط اگر دیر مضبوط دی او قوی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی قاعدہ دادا پا ہر یوی جبا کے چھ کلا کلا کامل عادت ذکر گئی او نیمگڑ عادت نہ ذکر گئی لکہ مانا سوکتا پوسو کی چھتا دا سورا مودے زوام دا یوش پیتا کالو حالانکہ دا یوش پیتا نیما زد یوش پیتا کالو او دا اتو میاشتو یم مثلا خو زوام یوش پیتا کالو استا سورا عمر دا زوام یوش پیتا کالا اگا اتا میاشت ذکر نکم ذکر ناقص عدد اگا اکثر خلق نہ ذکر گئی او کلا کلا پا یو موقع اگا ناقص عدد ذکر کی نو چه تاپوس دیو گی
ستا ډیټ آف برث سره ستا پیدایش تاریخ سره نو دی هغه صحیح تاریخ وای بیا وای زه د یو شپېته کالو دا تو میاشتو یم بیا هغه ناقص عدد هم ذکر کی دغه سے قرآن کریم دلته کامل عدد ذکر کو کامل عدد هغه و 2 کالا او ناقص عدد هغه دلته ذکر نک خو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بخبل تفسیر کئی سورہ احقاف آیت نمبر 15 15 گو رئی سورہ احقاف شپگشتم سپارہ آیت نمبر 15 15 ندل دوئیو شپگشتم سپارہ سورہ احقاف آیت نمبر 15 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا پگیڑا گردولے او دلارا مورد دا بتکلیف او خود او دلارا بتکلیف وحملو وفصالو 30 شهرا وحملو و دویم حمل مراد دے پلاس کے لبول زکا تاسیس اولاد دا تاکید نا مخ کے حمل پا گیڑا گرزول اغا تیر شو دویم حمل مراد دے پلاس کے لبول دا حمل مراد دی پلاس کے لبول او کتوائی دا مانا چا کڑی دا چا حمل پا مانا دا لاس کے لبولو نو دا مانا قرآن بخفلا کڑی دا سورہ مریم آیت نمبر 27 گو رئی دا زائی روی ما دا بیا راڑو سورہ مریم آیت نمبر 27 ویشتم آیات سورہ مریم شپاڑسم سپارہ فاتت به قومها تحملو فاتت به قومها رالا حضرت مریم بدی بچی سر اخبر قوم تا تحملو چه لاس کے لبو دی بچی لرا لاس کے را غستیو دی بچی لرا پگیڑا خو نو لاس کے ہو فاتت به قومها تحملو قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا تحملو لاس کے لبو دی بچی لرا حمل پا مانا دا لاس کے لبولو او صرف قرآن نا اشعار دا عربو کے حمل پا مانا دا لاس کے لبولو راضی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ چاگا زما استازو اوغا پا دیوبند کی صدر مدرس پاتے شوے ہو ما داغنا الفیہ وی نو الفیہ منگاوی ما با عبارت وی بیا باغوی واورو ما با تواورو من گرن مرگریو نو ما ابن عقیل شرع اوڑے وزان لا نو آگا با ما پٹا پٹا کتا اول مطالعہ با میں کولا چھ سبابا کم سبا کو ما با مطالعہ کڑے ہو نو اگتاو بحث راگے نو منگتا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ سبق ہوئی اپا ما دیر مینو مو کلا با سبق کزاش ما تاوی رازا کن چی سبق آئیو نو دا نور طالبان نا جدا ما با الفیہ رواغستا نو اگا با بازار تا درس لتا زبا ورسر روان شو نو پا دی لارا ما با یو بیتوی او اگا با مطلب وی ما با بیتوی اگا با مطلب وی انچه بازار تا بورسیدو نو ما با سبق ویلیو نو پا ما دیر مینو او مینی ام دیر زیاد را سرکولا اللہ دیو اللہ کا جان خیستا کی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نو ما یا دازائی قتلیو سبق چوئی ما خام اگا جماعت کے ناس تو ما ابن عقیل شر راڑا ما جید دے شیر پا مانا نپوئی گا ما لگدارا تاو آیا نو چه ما شرع ابن عقیل راواغستا ورطا میں مخی تکڑا
نو ما ته وایي تا زر شرع ابن عقیل شته؟ ما یو جي ما د کلي نه راوړې وه د مطالعې په نیت او زه ګورم ډېر خوشحاله شو. بیا ما چې هغه شعر ورته ووایي ما ته مطلب وي نو چې مطلب وي نو ویې خندله. زه د مټ نه ونیولم د دورہ حدیث طالبان ناستو ما ته وایي رښتیا راته ووایه چې دا ولې د ما نه د شعر د معنا تپوس وکړه. ما جي معنا راله سمه نه راتله. ویې خندل وی دا زه منم نه چې تاله معنا نه درتله. تاله خدای حافظه هم در کړې او مطالعه هم در کړې معنا خو درتله خو ما ته وایه چې ولې دې راته داسې ووایي تا تپوس دې ولې وکړه. ما جي رښتیا درته ووایم ویاو ما تا ته مې یو خبره ښیله وی څه ما شیخ القرآن زما والد محترم چې کله درس کوي نو هغه وایي حمل په معنا د لاس کې لبولو راځي او هغه د سوره مریم حواله ورکوي فاتت به قومها تحمله. نو ما د هغې تایید مون په دې شعر کې نو تا ته مې ښیله چې دا شیخ القرآن دا ځای داسې حل کوي چې حمل په معنا د لاس کې لبولو. دویم په دې کې ضلالت په معنا د روکېدو راځي په دې شعر کې. نو هغه یو بل ځای کې د موسی علیه السلام قول چې کله پیش کوي فعلتها اذا وانا من الضالین نو هغه ضلالت په معنا د روکېدو. د قرآن آیاتونه احادیث به پیش کی خو دې شعر کې هم ضلالت په معنا د روکېدو راغلی. نو ما دا د تایید دپاره تا ته خو قاضي صاحب ډېر زیات خوشحاله شو. طالبانو ته دورہ حدیث आवाज وکړي راشئ چې ایرال ما ته دا ځای بیا ووایه. نو چې ما د هغې مخکې ووایي نو هغې ته وایي زمونږ د پنجاب چې ټول علما را جمع کې لوی علما محدثین او پوه خلک نو د ده د والد صاحب په طرح کې راځي هغه له الله داسې علم ورکړی او د شیخ القرآن په تعریف شروع وکړه. ابن عقیل یو شعر ذکر کړی اکتاو باندې هغه وایي یا لیتنی کنتو صبیا مردان یا لیتنی کنتو صبیا مردان تحملن الزلفاء حولا اکتا. ارمان دے چې زما شومې پیرودونکې پیرا لرا کولې تحملن الزلفاء حولا اکتا او زلاس کې لا بولم زلفا وینځي او کال پورا چې زه بیا خپل نوکرې په لاس کې لا بولم حمل په معنا د لاس کې لا بولو. ورپسې بل بیت راځي اذا بکیتو قبلتنی اربع اذا زللت الدهر ابگی اجما. کلا چې زه روکېدمه نو زه څلور ځله ښکلولمه و اذا زللت الدهر ابگی اجما. کله چې زه روکېدم نو ټول راپسې جړله. ضلالت په معنا د روکېدو حمل په معنا د لاس کې لبولو او دلته معنا دا ووصینا الانسان بوالده احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها. ګېډه باندې ګرځولې او دلاره مور د په تکلیف ځکه د مور په ګېډه کې نو ډېر په مور په تکلیفي بچې په ګېډه باندې ګرځي او په تکلیف باندې وایي مولا یو ورځ اوبو کې ته روانو په خر باندې سورو ښځې هم روانې وي ایوم به اوبو کې پورې کېدې نو دا جایز په خر باندې سورو روانو جایز تپی تپی مخو او لقد نماندره نهایت بد شکلا او نهایت عربی دان اغا تسو کاله مخکې وای زه عربو تعلم ټول عربي روانه کړې ده داسې عربي دانو نو جایز په خر سورو روانو خر ټیزو اچو نو خزو ور پورې وخاندل وی ټیزې واچو
نو هغه په شاو قتل ویسي چې 50 اور شم نوټیز اچي نو هغه یوې ښځې بلې ته وی ته پوه شوې نو هغې وی نه وی د مطلب دا دی چې زه مور اته میاشتې په ګېډه ګرځولم نو هغې ټول عمر ټیزونه اچول جاید وایي بیا مې ښځو سره چیړ نه دی کړی ځکه دی ډېرې حاضر جواب یو حملتهمو کرهن ووضعته کرها وحملو وفصالو 30 شهرا لاس کې لبول دی بچی او د پاینا جدا کول بچی 30 شهرا 13 میاشتې دي و دل دی 30 شهرا نه وي 30 شهرا 13 میاشتې دي نو 13 میاشتو نه سوره جوړ شو 2.5 کالا واه امام ابو حنیفه ستا د فقاهت نه قربان شم چې هغه وایي موده د رضاعت 2.5 کاله ده دلته هغه ناقص عدد ذکر کړ هلته هغه ناقص نه ذکر کړی کامل عدد ذکر کړی دی کله کامل ذکر کوي او ناقص نه ذکر کوي والوالدات یرضعن اولادهن میں نیچری پای ورگئی اولاد تا 2 کاله پورا د پاره دا چا چغی را د وکړه چې پورا کی موده د رضاعت وعلى المولود له رزقهن په پلار دې بچی باندې رزق دې مرضعاتو دې او جامه دې په رواجی طریقہ معروف هغه رواجی طریقہ معروف د شریعت مطابق رواجی طریقہ چې بچه ستا دې او دا ولا پای ور کوي تبا دا آگه دا روڑای دا آگه دا جامی ذمہ داره خدا نا چه رواج دی عاما کپڑای پاپلینی رواج عاما کپڑای ادا دی وی ننم مالا خوبا لڑی میٹن راڑی مالا خوبا فلانے شے راڑی فلانے شے راڑی نا عام چه صحیح آگا جاما و خوراک پر بالمعروف پا مروج طریقہ لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف نشي ورګولې او تانتا مگر په اندازې طاقت دا غباندې سورہ چې الله چاله طاقت ورګړي دا عمره به تکلیف راولي عین زیات الله نه راولي شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولېږي زتنا ما جګر ما خام رالما هغه زما ضرور په کور کې د میجر صاحب بیمارو د شپې او بجوا او مالا زما ماما الله دې وبخي ترزیه دې دا ټول رال دروازې لور وډا بو زچې ور مې کولاو ک دا رشتہ دار می ولاړو زما زړه کې خبر رااله خو ما خیر دې یا خیر دې لکینو چمن کې ناستو ما ته وی په حوصله شه او وارخطا کېږه ما شیخ القرآن وفات شو موږ ته اطلاع شو او موږ چې تا ته وایو چې انتظام بیا برابر کو د کفن دفن د شپې او بجوا او دا 29 مارچ 1987 ما ته هیڅ خبره نه ده ما کور والا ته ویو نوې واده مې کړی کپڑے مې راواغستې کپڑے بدل کړې ما او زه ودرېدم ما 2 رکعاته نفل وکړل او ما وی الله دا ډېر لوی بوج دی ځکه یو طرف ته مخالف د ما د پلار هغه راپاسي هغه مشرکین او مبتدیین او هغه به خپل خوا سړی کوي او د دې مرکز خلاف به کوي بل طرف ته په خپل مرګرو کې دنه سکاسانو چې هغه به روانه کوي دا مرکز به روانه د دې خلاف به کوي دا به شاړی بل طرف ته هغه دنیاوی معاملات هغه به هم ترانسپورت نور هغه هم سنبالول غواړي نو الله دا بوج ډیر زیات دی زما د وس نه بهر دی دعا مې وکړه ما الله دا بوج ډیر دی خو 2 کارو کې را لیو کا پکلا کې در دوام یا داو کا چې دا بوج را تا کم کا
او یا مال طاقت راکا چې زما په بوج پرواو نه یو او زه پکې داسې لامبوم لکه ښه لامبو زم چې په دریاب کې رواني. ما دعا وکړه، زما امید نه یقین دی چې الله قبوله کړې ده. هر څومره تکلیف چې راځي ما حوصله نه ده غورځولې، زه بیا هم کلک یم او هغه ما ته اړو څه کار هم نه ښکاري. کو تاوب سي مړه، ما د حکومتونو سره جنګونه کړي دي. کو تاوب سي چې به مخې له راشي. الله موږ له طاقت را کړی او د هغې جواب موږ کولی شو. لا تکلف نفس الا وسعها. دا خو لا اوزګار موږ نه یو چې کله اوزګار شو بیا به بل شان جواب وکړو. بیا موږ له د جواب چل راځي. لا تکلف نفس الا وسعها. تکلیف نشي ورکولی او تن لا مگر په اندازې د طاقت د هغې. لا تضر والدة بولدها. خو زمونږ جواب ته به حاجت نه راځي انشاءالله. شته ځوانان شته. لا تضر والدة بولدها. ضرر به نشي ورکولی مور ته په بچي سره. ولا مولود له بولده. انا پلار دی بچی ته په بچی سره. دا نه چې یو بل په تکلیف ورکي. مور غوسه شي نو په بچی را باندې کی، پلار غوسه شي نو پاغه. وعلى الوارث مثل ذلك. وارث باندې په شان دي احکام. فإن ارادا فصالا. که اراده وکړه د دواړو د جداوالي پر رضا سره د دواړو نه مشورې سره نشته د ګناه په تاسو باندې. که د پایونه مخکې کاټ کې وای ناراتم ان تسترضعوا اولادکم، او که تاسو اراده وکړه چې پای ورګوي خپل اولاد ته پورا نشته د ګناه په تاسو باندې. کله چې وسپارل تاسو ما آتیتم هغه چې اراده کړي تاسو د ورکولو د هغې بالمعروف په مقررې طریقې. ویاریږئ د الله نه پوه شئ، یقینا الله پاغه چې کوی تاسو لیدونکي دی. والذین یتوفون منکم. دیار لسم حکم عدت المتوفى عنها زوجها. خاوند مړیږي ښځه به عدت تیروي. والذین یتوفون منکم. هغه کسان چې هغه مړیږي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي بیبیانې. انتظار بگئی بزانونو باندې 4 میاشتې او 10 ورځې. ځکه دې کې پته ولګي چې بګېډې بچی شته او که نه. سړی مړ شو ښځه به 4 میاشتې او 10 ورځې انتظار کوي، بل خاون به نه کوي. او ښځه مړه شوه نو خاون په 2 ورځو واده کولی شي. نو ښځې وایي دا وګوره موږ سره زیاتې دی که نه. دای ته اجازت دی، موږ ته اجازت نه. موږ او دی یو شی یو. موږ او دی کې وایي فرق نشته. او موږ او سړي یو شی یو. اسم لای کې او ځلې او ښځې پاسې دا هغې وي موږ او دا سړي یو شی یو. دا دی پکې فرق جوړ کړی دی. دا کړی مولانا هزاروي ژوندی و نو هغه پاسېده ورته منګه او تا یو شی یو. نو هغې یو غرب چې کمیس وی سویځه وسته وباسه چې زما ستا پته ولګي چې یو شی یو. زر به وایي منګه د یو شی یو. څه یو شی یو؟ اسلام د انصاف دین دی. د ښځې په ګېډه به بچی پته به نه دا به بل خاونو کې د عدت په میانځ کې. نو چې بل خاون دی وکړه نو چې بچی پیدا شه نو دا پته به نه لګي چې د ده پلار دی او کاغه دی. نسب به بدل شي، نسب به روان شي. د دې وجې تعلموا من انصابکم فإنها صلة الرحیم حدیث کې راځي. خپل نسبونه معلوموي، خپل نسب مه بدلوه. نسب به دې ګډوډ شي. نو د دې وجې نه ښځه به انتظار کوي چې د بچي نسب ګډوډ نه شي. هسې نه چې پلار یوي او بل ته نسبت وشي. د دې وجې نه انتظار به کوي. والذین یتوفون منکم.
ہاں کسان چمڑی کی ستاسونا اپری دی بی بیانے انتظار بگئی بزانونو باندے سالور میاشتے او لس رازیں کلا چورا سے دینی ٹیتا نشتے گناہ پتاسو باندے وہ وارسانو پاگا سکی چدائی اکڑا پزانونو پا مناسب طریقے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاگا عمل چتازوی گوی خبردار دیں ولا جناح علیکم سوار لسم حکم الخطبہ دا کوئی دنے چتا دا کوئی دنے پیغام تاریز ورطا کے خاون دے مردے تاریز کے جائز دا یار تعالی خکور پکار دے او دا سے ولا جناح علیکم نشتے گناہ پتاسو باندے پاگا سکی چھ تاریز کوئی تاسو پاگی باندے من خطبت النساء یعنی اشارے دا نکاح خزوتا نکاح بنکے اشارہ او اگنندم فی انفسکم یا پٹوئی تاسو بزرونو کے پوہ دے اللہ چھ تاسو زردے چھ یادے بکئی دے لرا ولیکن لا تعیدون سرہ لیکن وعدے مکوئی دے سرہ پٹے پختانوئی قبض بازو کا قبض بازو مکوا اللہ ان تقولو قولا معروفا مگر چوائی تاسو ویناخا تاریس کے یرا دغا سے جوانتے رول گرانی وعددار لا پکار دے خزائے پکار دے دا سے کور پکار دے وعلمو طالب بادشاہ خزا گونڈا شویوا ویزبا وعدکو ما خدا سے چا سربا کو ما چراغ دا صفتی یا پکی داویلیو چه دور ازالا ہم بستری کولیشیم سل زالا طالب لار خبر شو وی موضوع پاگا صفاتو دا بنده دے پا دیوال بے نخراخ کلاو یو ذل دو ذل ادرے چه دو کم سل پورا شو نو دوی دو کم سل آگے وی نا پینز کم سل دی دوی دو کم آگے پینز کم پا دیوالی تو کانی تو کلی لاسی پر آخی وی زانو بیاد سرا تک اینو ساو گنین بیاد سرا ولا تعظموا عقدة النکاح او مگلا کوي غټه د نکاح حتا ابلغ الكتاب وجلا تر دې پورې چې ورسیږي لیک خپل نیټه تا یعنی سالور میاشتې او لسره دی پوره شي وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ پوه شئ یقینا الله ښه پوه دی په هغه چې ستاسو زړونو کې وي فَاحْذَرُوهُ وَيَرَيْگَئِ دا اللہ نا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ او پوه شئ یقینا اللہ دے بخون کے او بردبار ډیر صبرناک دے صبر کئی صبرناک دے خو بیا قهار دے جبار دے چه غصه راشی او سڑے انیوی بیایت سو خلاصو لے نشی دا دی وجه اللہ صفتون ستار دے خو قهار دے پر دی راولی خو بیا اخکارا کئیم وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ پوشئی اللہ دے بخون کے او بردبار دیر صبرناک دا سوار لس احکام ذکر کرل نور احکام با انشاءاللہ سبا وایو نن منگا سبق لگ وقتی بس کو زمنگا دیر معزز شیخ الحدیث دباڑی حضرت مولانا سراج الدین سے اگئی تشریف راوڑے دے مالا حیار حدیث دائی مخیصت درس کو ما تاسو کی نہیں یو دو خبری باغیو کی تاسو تاسے شیخ القرآن دا اولو شاگردانو نا دے دیر معزز و محترم دے زمانگا ابلا رزم دا ایراغلی خود درس ٹیم نو ویدہ با بیارا درس بوینما ایراغلی دی آئی با خوشحال شی منگ با خوشحال شی و دعا با مکی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم. زما محترم رونو اکثر کشران نوجوانان یې زه په خپله د حضرت شیخ په بیان باندې ډېر خوشحالېدم او خوشحالېږم پې او د خاص کر دا بعض اصطلاحات اوس مې هم دومره وخندل چې بې انتها نو بس دا ستاسو دپاره کافي شافي دی او موږ د الله کروڑونه میلیونه شکر چې ادا کو دا کم دی ځکه چې حضرت شیخ له الله پاک داسې نیابت نصیب کړی دی چې هغه بالکل هغه خلای پور کړې ده او په ښې طریقې سره یې پور کړې ده او د محترم په ډېر ځایونو کې فرمایلی دي چې زه به هغه ځای ته رسېږم چې زما والد محترم نه دی رسېدلی نو الحمدلله د خپل والد ماجد نیابت یې په کامل طریقې سره ادا کړی دی او په دې باندې موږ شکر کوو الله پاک دې نور مزید ترقی ورکړي الله پاک دې عمر دراز کړي او الله پاک دې دا مرکز پندوی باندې آباد لري موږ همیشه دغه دعاګانې کوو پاتې شو علمی خبره د حضرت شیخ الحمدلله په سن 58 کې دوا ځلې په سن 58 کې ترجمه کړې ده په واقع ما دا کافیه او شر جامی شر تعظیم قطبی دا ویلو او بیا په 65 کې 64 کې پاکوړه خاطر کې وړا دورہ کولا بیا دلته ترجمه کولا نو سم لطف راتلو او خوند به کولو ځکه علمی خبره بیا د علم نه وروسته سړی زده کولی شي باقي دغه مثالونه او دغه کہانی او دغه تحقیقات حضرت شیخ تاسو ته ځای په ځای اورئ په هغو کې چې کوم حاضر جوابي به دغه مثال بالکل نشته دی مثال په طور باندې یو ځلې دا معنا وکړله والقل الواح حضرت موسی علیہ السلام راغی د غصې نه ډک و او هغه الواح یې وغورځول خلکو یې داسې معنا کړي نو حضرت شیخ ویل او القل الواح هغه تختې د تورات یې کېښودلې او ورور یې د سر او د ګیرې نه ونیو راښکلو یې نو بیا دا معنا وکړله فرتعدت ید موسی فسقطت الالواح عن یده د غصې نه ورپېدو او د لاسونه یې ورېږدېدل او هغه تختې ته نه وغورځېدلې نو دا دې ته اشاره وکړه چې د الله کتاب خو یو جاهل سړی هم نشي غورځولی او موسی علیہ السلام د تورات تختې او هغه صحیفې څنګه وغورځولې نو بیا دا معنا وکړه المروج بالذهب دا کتاب دی څه تاریخ دی پکې څه تفسیر دی نو ماته حضرت دا معنا چا کړې ده نو بیا وی فرمایل چې دا په دې کتاب کې دا بیا راوړو مازدیګر مالې راکړو دا فلانې صفحه وګوره بیا دوه درې ورځې ما به کتو ډېرې مزیدارې خبرې وکړې نو حضرت شیخ ویل بیا کتاب مې راوړه ملا سړی چې کتاب قابو کې بیا نه ورګئ نو مارې ښه را مې وړو ته کې وایي څومره صفحه یاده وه نو وایي څومره کرښه وه منجي کرښه خو ما نه ده کتلې نه ده یاده ویل 21 کاله وشو چې ما دا کتاب کتلې و فلانې صفحه ده او شلمه یا 20مه غالبا کرښه ده او 21 کاله وشو چې دا ما کتلې دی نو داسې یو عجیب حافظه او ذکاوت الله پاک ورکړی و یو عالم راغلی و چېرته ناست و
نو هغه ویعبدون من دون الله ویعبدون من دون الله ما سوا د الله نه. هغه ویل چې موږ خو د الله نه بغیر دا پیر فقیر او دا ملنګان نه راغواړو بلکې د الله سره یې راغواړو. او قرآن وی من دون الله چې الله بالکل پرېږدی او دا پیر فقیر او زیارتونه حاجتونو کې رابلئ دا حرام دي. نو الله پاک علم ورکړی و سره حاضر جوابي ورکړی وه. نو ته وی ویلو بس شرم هم دی خو خیر خبره معقوله ده. وی که ستا د زوجې سره او ستا په دبر کې سړی معامله کوي نو دا به روا وي. ځکه قرآن کې راځي انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بغیر د ښځو نه. نو که ته او ستا ښځه دواړه وي نو بیا به خیر سالا وي. وی ته خو کنځل کې، وی کنځل نه کوم ته خدای ته کنځل کې ظالمه. یو ځل ماسپښین مونځ وکړو چېرته ملا راغلی و نو بیا وی جی پټکی دی نو دا مونځ ونه شو. نو بیا وی زر دا پړتوکو کاږه زر یو کاږه. وی دا ولې؟ وی پیغمبر په پرتاګه کې مونځ کړی دی تی کې په غوجل کې. وی ته خو کنځل نه کوم حق خبره دی تا کومه. نو هغه داسې الله پاک یو شی پیدا کړی و چې حافظه وه، ذکاوت یې په خپل ځای و او حاضر جوابي فن الله ورکړی و. یو ځل ویلي وی زه لاهور له تلم، په لاهور کې مخکې دا د هجرت نه مخکې د دې عربو سره رابطې کمې وې. د مهاجرینو بیروت پورې دا روابط قایم کړلو. نو دا کتابونه د عربی ډیر زیات دي. په پېښور کې چې کوم ملاویږي دا په یو شعر کې هم دومره نشته. نو دی به لاهور لاتلو، په لاهور کې یو سړی و دغه سره د بهر ملک نه د کتابونو راوړلو لیسنس و. نو دی به لاړو په دکان کې به ناست و، بیا کوم کتاب به خوښ شو نو هغه راوړو. نو بس بیا په هغه کې په دکان کې میرزایانو او سنیانو سره با شروع کړو په حیات او په ممات د عیسی علیه السلام باندې. نو به ویل چې دا انی متوفیک و رافعک، دا آیتونه به ویلو وما قتلوه وما صلبوه یقینا بل رفعه الله، دا به سنیانو ته ویلو. نو باز ما به خندلو چې اړم دي سره یاران. نو هغه میرزایی ویلو چې حضرت آپ بھی کچھ فرمائیے. نو ما ورته زه بس په کې تاسو سره اړم یم زم تماشا کوم. نو بیا چې نه ووایه په کې څه کویلی شي. نو ما ورته زه به ویم خو قرآن به ویم. او دا خو بس زموږ مقصد دی، موږ هم وایو چې قرآن کې ثابته شي. نو بیا ما ورته چې دا دې پرېږده وروستو راشئ. خو یو خبره ده چې دروغ به نه وایي، رښتیا به وایي او قسم وکړئ چې دروغ نه وایو، نه به وایو. او چې په خبره پوه شئ نو دا به نه وایي چې نه یو پوه شوي، او چې نه وي پوه شوي دا م وایي چې پوه شو. وایي بالکل قسم یې وخوړو. بیا ما وروستو راستو د رکوع کې مې راوستو ومکروا ومکر الله. د دې څه معنا ده؟ وایي یهودو د نصاراو په سازش سره د حضرت عیسی علیه السلام د قتل کولو تدبیر وکړلو. وای ٹھیک دا معنا ده. نو بیا مخکې ما ورته ومکر الله والله خیر الماکرین، د دې څه معنا ده؟ نو پې چوپ شلو. ما ته تاسو قسم خوړلی و چې چوپ کېږو به نه، حق به وایو. نو بیا ویې ویلو چې الله پاک تدبیر وکړلو. نو ما ورته چې څه سي تدبیر یې وکړلو؟ د عیسی علیه السلام د قتل کولو تدبیر یې وکړلو او که د بچ کولو تدبیر یې وکړلو. نو لږ چوپ شو. ما چوپ کېږئ، وعده هم کړې ده. نه وایي د بچ کولو تدبیر یې وکړلو. نو هغه کامیاب شو که الله کامیاب شو؟ نو ویل والله خیر الماکرین، الله غوره تدبیر کوونکی دی، الله کامیاب شو. نو بچ یې کړو، ژوندی وخېجولو او که شهید یې کړلو بس باندې نه خواستل ژوندی بچ کړلو او بره وخېجولو. بیا ویل قسم یې وخوړلو چې موږ ډېر باسونه کړي دي
او د لوی لوی عالمانو سره کړي دي او داسې الزامي او داسې تحقیقي جواب مونږ نه دی اورېدلی. نو داسې الله پاک بیا د پښتنو په ملک کې د چې کوم کار کړی دی دا صرف د دې لایق هغه و. دا سخت خلق دي، نفی و اثبات په هغه وخت کې کول دا ډېر کار و. دا خدا هر سړی ویل چې الله هر څه کولی شي او پیر فقیر څه نشي کولی، جبریل نشي کولی، عدنان اعلی پاک نشي کولی. خدا ویل چې الله کولی شي او پیر بابا هیڅ نشي کولی. الله کولی شي او کاکا صاحب هیڅ نشي کولی. الله کولی شي شیخ عبدالقادر جیلانی هیڅ نشي کولی. او بیا عوام په پوي کې نو بیا پراټې سړی نه خوري او چای پینس کې بیا په وینې په سر باندې ترازي. نو دا کار د کړه و الله پاک داسې کار ته اخستی دی چې بس تاسو وینئ پښتانه خو څه کې سعودی عرب کې شته دی، اماراتو کې شته دی، قندار کې شته دی، هرات کې شته دی. داسې یو ملک نشته دی چې په هغه کې د شیخ شاگردان نه وي. یو ورځ چا رساله لیکلې او په رساله کې د بدعت او سنت څه خبرې وې نو ویلې دا سړی هر څوک چې وي د بدرۍ اوبه به د څکلې وي. د بدرۍ اوبه چې چا نه وي څکلې هغه په دې بدعت او په سنتو باندې نه پوهېږي. هاټي دا د حسین علي رحمت الله علیه شاګردانو ټولو کار کړی دی. څه نه څه رنګ پې لګېدلی دی، په چا ډېر او په چا لږ، لیکن دا چې کوم کار کړی دی هغه کار دی. او دا کثیر د محدثینو طبقې دي، یو کثیر الملازمه او کثیر الضبط والملازمه. نو د خپل شیخ سره ډیره ملازمه هم کړې ده، کثیر الضبط والضبط او الحافظه هم و او کار یې هم ډېر کړی دی. الله پاک دې په جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي او انشاءالله دا میشن به موږ او تاسو چلوو. موږ روان یو استادونه ویزې راغلی دي، د تشکیل انتظار دی چې کله به وي. ځکه ټول رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربک وبدعائک رب شقیا. نو د وخت تقاضا خدا شعر پر خودل نه دی. دویمه خبره دا ده موږ د مرګري خلک کوشش کوي په دې کې چې باز دا هغه جماعت راوړي دغله مذبذبین د ځان نه ما جوړوي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما چې رب زمونږ الله دی بیا کلک ودرېږي نو واخه دې خو مه کېږئ. ټول زمونږ استادو نه تمه کوي. یو بدعتي دو مطابق د سنت نه کړو، یا مشرک دو چې کوم دی موحد نه کړلو. خو بس دا خانه پوری دا زمونږ د جماعت نه څومره د افسوس خبره ده. کوشش کوئ والله دومره کسانم دې بدرېله را لېږلي دي چې اوس ستړي شو پې او الحمدلله خوشحالي ضرورت ملا نشته دی. او زما خپله دلته 2 زامن دي، 2 مې نوسي دي، یو مې کړسی دی او د قرآن حافظان دي او سکولونه وایي. دا مسله داسې مسله ده چې دا ښکلې مسله ده. اهل حدیث درنه تمه کوي، تمه یې ورکوئ، ضرورت نشته دی. دا ته دغه ښکلې جماعت نشته دی. که ته دغه ښکلې جماعت وای نو والله مو به اختیار کړی وای قرآن او سنت او جماعت اشاعت توحید و سنت. او دا خلکو ټول دنیا لیوانې کړي دي. بعد ډېر ملیان به تاسو ته میلاو شي، هغه 3 څیزونه غواړي: دولت غواړي، عزت غواړي او فوقیت غواړي. دا ټول ناکاره صفتونه دي، دولت او عزت او فوقیت. قرآن حدیث وایي من تواضع لله رفعه الله. څوک چې عاجزي کوي الله به هغه اوچت کړي، او څوک چې ځان اوچت کوي نو الله به هسې خوار او ذلیل کړي. همیشه کثر نفسی کوئ، انکسار کوئ، د استادانو احترام کوئ، د علماو احترام کوئ. ګورې ښه یو خبره وارئ، دا دستور دی چې په کم مارکیټ کې اشیاء کثیر مقدار سره موندلی کېږي نو هغه بیا ارزان وي. لکه اوس دا بیساک په ختمېدو دی، جیټ را روان دی،
په دغه ورځو کې دا ټماټر ډېر زیات وي نو دا به داسې ارزان شي چې کله کله په 100 روپۍ داړی میلاویږي او کله داسې وخت وي چې په 100 روپۍ په 1.5 سل په 200 کیلو میلاویږي. داسې ده په مارکیټ کې چې د کم شي مقدار په وافر مقدار سره موندل کېږي هغه ارزان وي او چې بالکل نایاب وي یا کم وي هغه قیمت ډېر وي. نو بره چې دلته کې سړی کسر نفسی کوي او د استادانو خدمت کوي او د کتاب الله احترام کوي او ځان غریب محتاج ګڼي. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. کا اصلی د انسان حقیقت ولټوي نو هغه فقر او احتیاج دی. نطفه په رحم د مادر کې پاکي محتاج دی پدا حمله فصاله کې محتاج دی چې معصوم بچه پیدا شي محتاج دی حتی چې ځوان شي محتاج دی چې ادیړو مرلا ورسېږي محتاج دی چې بیمار شي محتاج دی مړه چې بیمار شي محتاج دی چې مړ شي محتاج دی غسل لا محتاج دی کفن لا محتاج دی او قبر لا محتاج دی جنازه لا محتاج دی. خو نو دا د انسان احتیاجی ده. په دې میند کې یو خبر اوري افسوس دی په خلکو باندې چې د بچپن نه د نطفه نه واخلا تا مرګ پورې دا انسان محتاج دی او چې کله په قبر کې دننه کې زرګونه منه خاوره په واړی باز حاجت روا مشکل کشا جوړ شي. قرآن د بلیوانو نه ګیلا نه کوي د بیوقوفو نه کوي د سبیانو نه کوي د بلانو نه کوي. افلا تعقلون افلا تتفکرون. نو فکر کار دی چې په هر مرحله کې شپتا یا تیا کالا سل کالا محتاج او د خاور انبار د پیواړو نو بیا حاجت روا مشکل کشا شو. دا د عقل نه کار اخسل کاری مطلب دا دی و چې سړی دلته انکساری کوي عاجزی کوي ویلے یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع برا خیجی او برا دغه دومره قدر وی چې انتهای نوی ولی برا انکساری نشتا عاجزی نشتا تواضع نشتا رای د دې چیزونو قلت تای او د الله سره هر شای دغه سره عظمت تای دغه سره کبریا دا جلالت شان دا قهاریت تای جباریت تای او تکبر دی هر شای ډیر دی. نو ستا تکبر بال تلار شي څه به وکړي د ساره څوک تاسو هغه مارکیټ کې د دې سره زه نشته راي الته به زه د څه شي وي چې کم شي نه وي چې کم شي نه وي دغه به قدر او قیمت وي نو چې عاجزي براو خيږي د هغه الته قیمت ځکه راي چې په مارکیټ کې عاجزي نشته راي فقيري نشته راي احتیاجي نشته راي هغه قیمت دی. یو غیر مقلد د سنیا د دیوبندیانو جو سنیانو جماعت لا راغلا و نو امین بالجهر ویلو چې امین بالجهر ویلو نو بیرته ملازم داسو کا چې ته په خپل جماعت کې د امین بالجهر وایا نو دلته مې ځکه ویلو چې دلته امین بالجهر نشتا نو دورته ته آلته کې امین بسر وایا ځکه هلته جهر نشته راي نو د سر به قدر وي. خو ستا دا مطلب دی چې دلته مين پټای وشي او هلته مين پټای وشي دلته مې تاسو ځکه چې امین بالجهر مې ویلو او په خپل جماعت کې به ځکه پټای کېږي چې امین بسر مې ویلو نو مطلب دا دی التا کې عظمت تای کبریا دا جلالت شان دی الله په دې عاجزی باندې خوشالهږي په کثر نفسی باندې خوشالهږي او کته مستقل بالمرچاشه نو الله سره راسه ذلیل کی خوار کی د علم د پارا تجربه دا والله چې څنګه زندگی تیرا کړې دا د استادانو سره چې ما سره سلوک د مصر شوی دی ټول استادان راضي دي ان شاء الله ټول طالبان راضي دي چې ګور یې او د ټول خدمتونه کړې دي او حضرت شیخ دغه دا خاصیت ضروری وو چې هر طالب بادا یقین کاولو چې د شیخ د ما سره مینا دا د بل چا سره نشته دی یعنی هر سړی بادا ګمان کاولو چې د ما سره کومه مینا دا د بل سره نشته دی. او ډیر واره زرا غلې هم نو دلته کونډیانو د ننګرهار په دغه کتا هغه کې به د تیګه لړا کاوله او ټوپونه به واهلو زه داسې یو واز ناسم لکه ګډو بيزونه یو د رمینا خطا شي نو بس بیا
ورابلم بس ډوډۍ به م خوړله په هلته مدرسه وه د هغه د ماګانو ځای و د شیخ. بس بیا به زه رالو ناست به نو بیا ته وایي دلته راشه. ورالم نو وایي هلته ما زه منډه کړم څه وایي ته کښېنه خبره واوره. وایي هلته چاینک دی و هلته چې چای وڅښه او بیا راشه. چای مې وڅښه وایي ستا ملګري څوک دي؟ ما زه خو داسې نوی غوندې یم. په پنجاب کې مې سبق ویلی، په کامرا کې، گجرات، پنجاب گجرات کې ملګري مې نشته، خو بعض ټول ملګري دي. نو بیا وایي د شیخ نه ترجمه کړې ده، پنډې کې مې کړې ده. نو بیا وایي ستاسو شیخ توحید بیانولو او په بدعت باندې رد نه کړم. ما بس چوپ شوم. ما څه ورته ویلي وای؟ په بدعت باندې رد به نه کولی، ځکه چې ګورګشتو بابا به خفه کېدل او غلا بیا چې جلسه به وه و به یې غوښتلو، صدارت به یې ورکړو، کپړې کپړې به ورته جوړې کړې، کرایه مرایه به یې ورکړل. خو په دا حکمت عملي هم دا چچ علاقه ټوله بیا د ماتحت وه. نو بیا داسې بدرې طرف له تلې مازدیګر مالې حوامیم دا شپې له سبق ویلو. نو ما دا خلاصې به یاد کړو. نو بیا داسې چې بجلی به لاړه ویل به چې پاسې خلاصې واوروئ. ما چا به اورولې ډېر ملګري وو، زه به پاسېدم، زه هم پاسېدم. نو ما بیا د صورت محمد نه تر اخره پورې واورولې. داسې خوشحال و، داسې خوشحال و. چا ورته ویل سندونه امتحان به اخلې او سندونه به ورکوئ. بس وایي مولا معلوم دی چې څوک د سند قابل دی او څوک یې نه دی او به شي. نو داسې استاد، داسې مشفق، بس الله دې نورم پیدا کی، په تاسو کو پیدا شي. لیس من الله ان یجمع العالم فی واحده. دا څو خبرې مې وکړې د شیخ پاک کې. زه کله راشو نو دې داسې خوند وکړي چې خندانه پې شین شو. یو خبره کوله بل کال یې چېرته راغلی وه، وایي په دا غرونو کې په دې مني کې دا واخرې وي، دا په ژمي کې بیا په مال باندې خوري واوره وي او نور شنه خو نه وي. نو یو مولا چېرته غوی ساتلی وه او زویلې ویلې دي اشار یې کړی وه چې دا با خبرې وي. او زویلې زه چېرته ځم د اشاریانو لا ښه ډوډۍ وکړه، غم مه کوه. بس یار څه کړي دي، غوی لال کړی دی، ښه غوښه پخ کړې ده، هلته واښه ټول رېبدلي دي ډېر، او هغه غوښه یې پرې خوړلې ده، ډوډۍ ورسره. چې پلار یې راغی وایي واښه ورېبدلو او ډوډۍ پرې خوا او که نه وایي غوی مې ورته حلال کړو. کور دې مراد شه، دا ټول انتظام خو د غوی دپاره و، دا یې جړ ختم کړلو. نو داسې دې خپلې خپلې خبرې کوي، دا مثالونه هم ته یادوئ او دا مشکلات هم ته یادوئ او قدر احترام هم کوئ. د الله سره عهد وکئ چې دا زموږ مرکز دی، دا زموږ ځای دی، که ټول پاکستان هم تنه جدا کی نه به جدا کېږي. دا ځای د پرېښودو نه دی، دا ځای د پرېښودو نه دی. ځکه دا دی توحید او سنت دی، قرآن او حدیث دی په دې کې، او دا داسې د مسلمان سره دا لازم ملزوم دي او دا تړلي څیزونه دي. و انشاءالله زموږ د جماعت خاصیت دا دی تقریبا چې لږ نصاب خو کم شوی دی، خو یو طالب 14 کاله تقریبا د قرآن ترجمه وکړي. ځکه یو خو دغسې ترجمې وي او په هر رمضان کې ترجمه وي او بیا په درسونو کې هم ترجمې وي. نو دا د اشاعت توحید و سنت خاص کر د پیرپنجیانو خاصیت دی. دا قرآن داسې بیا چاله نه ورځي، کار پکې نه کي. دا نه چې موږ تاسو ذهني مونه ذهین خرج ته خو کار یې نه کار کړی، کار په سیاست کې کړی دی، پاکې بیا ماهره دي. ما په پنجاب کې ډېر وخت تېر کړی، الحمدلله حدیث هم پکې لولاولي دي، فنون هم پکې لولاولي دي. دا اوس چې په د انقلاب کې 2 کاله هلته تېر کړو، بس سر هم پناه کړی و او هلته به بخاری ختم لا عالمان راوستل. په الله یقین وکړه چې د دې حدیث د بخاری آخر یا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سره اس قسم مناسبت اور بدون بیان کړه. یو نه په سبونه میں کہتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں اور پھر کلمے ترجمہ کی داری
او پښتون سړی دغه علم خټوي، دغه علم خمیراوي، د ځان نه خاصیان ما جوړوي. مهنت کوي، کوشش کوي، په کتابونو کې هم مهنت کوي. مزه یو طرف له قرآن درځي، بل طرف له حدیث درځي، بل په صرف نحو معنی بیان بدی او دارنګه د منطق بعض اصطلاحات په دې ټولو کې کوشش کوي. دا الله تی د قرآن د تحفظ لپاره. باقی دا خبره مې وکړه د شیخ په مخ کې، دا زموږ محترم دی او الله پاک ذکاوت ورکړی دی، پوهې ورکړی دا، تدبیر د تدبیر مالک دی او نوجوان دی. اوس خو یې ګیره سپینه شوه. الله پاک دې نیک عمل اولاد ورکړي. الله زکریا علیه السلام لای 120 کال د عمر و او 80 سال دا د ښځې عمر و او خدای باقره شنډه وه او د اډو کې چچړې و ټوله ته. په انسان کې اډوکي وي او غوښه وي او پلي وي، هغې ته وجم وایي، پلي ورته وایي. نو هر کله چې اډوکي کمزوري شي نو غوښه او دا بل خوا هسې چوره چوره به وي. الله ویل بچې مې په کار دی، وایي باز در به کړي. څنګه به راکړي؟ زما اسباب د دې نه دي چې راکړي نه وایي الله یې ورکوي. ښه علامې به څه وي؟ علامه یې دا ده چې 3 ورځې به ټیک ټاک وي، خبرې به نشي کولی. الله پاک احیا ورکړي. دا ښه دا ګیره هسې سپینه شوې ده، ښه ځوان دی انشاءالله او الله پاک دې ورکړي. او دا په خپله اوس یې درته وویلې خبره وکړه چې ښځې او سړي برابر دي. چېرته برابر دي؟ د یو سړي دپاره څو ښځې روا دي؟ د هغه دپاره 4 ښځې روا دي او د یوې ښځې دپاره 2 میړونه په یو ځای نه دي روا. ځکه الله پاک د دې انتظام کړی دی، هغه په دې پوهېږي. د بس حال مشوره هم دا، سوال هم دا، الله له سوال کوي چې ور دی کې بعد چې څنګه الله ورکوي ورکولی شي. بس دعا به وکړو. تاسو لا هم تکلیف درکړو، الله دې علم با عمله درکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله زموږ ټول سوالونه منظور کا، ټول دعاګانې قبول کا، ټول حاجتونه پورا کا، ټول مشکلات حل کا، ټول مقاصد حاصل کا. او یا الله دا مرکز د دو په خاندانو باندې آباد لره او موږ استاد به ان شاء الله د سره وفا کوو کنه، وفاداری وکاو او غداری او دا نفاق د چیزونه ضرورت نشته رہی. او ان شاء الله د قرآن او د سنت حفاظت ذمہ الله په خپل اخرسته ده. او قرآن کې 2 چیزونه دي، یو الفاظ دي د دې ذمہ دار حفاظ ګرځولي دي او بل معنی دي د دې حفاظت الله د دې علماء د شیخ مشایخ په ذریعه سره کوي او د قرآن حفاظت ودا ته قیامت پورې کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک. زموږ لپاره دعا کوئ.